بیا چې کله حضور مبارک مکه مکرمه نه راغی هجرت یې وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیا جمعې مونځ څنګه کړی دی چې څنګه راغی مکه مکرمه نه او هجرت یې وکړه مدینه منوره ته چې حضور مبارک را ورسېده دا د پیر ورځ وه پیر په ورځ باندې هجرت هم شروع کړی دی او پیر په ورځ باندې حضور مبارک مدینه منورې ته را رسېدلی دی صحابه ورسره حضور مبارک چې څنګه را ورسېده 4 ورځې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک قیام کړی دی او د مسجد قباء بنیادونه چې په اسلام کې د ټولو نه پیلنی مسجد دی مسجد قباء چې حضور مبارک په خپل لاسو باندې د هغې بنیادونه ایښودي دي او دا پیر ورځ یا مدینه منوره کې قیام وکړه بیا منګل ورځ بیا بد ورځ زیارت په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام مبارک د مسجد قباء د بنیادو ابتدا وکړه بنیادونه کې خداو مسجد یې شروع کړ بیا چې کله 4 ورځې قیام یې وکړ په 5مه ورځ باندې په مدینه منوره کې هجرت پسې چې څنګه هجرت وشو را ورسېد پیر په ورځ او پسې جمعه راله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک جمعې په ورځ باندې ووته د مدینه منورې په طرف باندې روان شو روان دی کله چې د جمعې په ورځ د جمعې مبارک د مونځ ټیم راغی نو په لیار کې یو محله یو کلی دی هغې ته ویل کېږي بنو سالم بن عوف دا د هغه کلي محلې نومو دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام مبارک باندې چې مدینه منورې لته مسجد قباء نه کتا سوتلی غالبا 37 نمبر گیٹ پاگے باندې چې وزي سیده 1 کیلومتر راسي 1.5 کیلومتر سیده روډ لیار دا مسجد قباء دی نو په لیار کې دا بنو سالم بن عوف دا یو محله ده دې ځای کې پیغمبر علیه السلام باندې ماسپښین ټیم راغی اوله جمعه پیغمبر علیه السلام مبارک بذات خود چې صحابه ته ادا کړی دا د هجرت نه پس او د هجرت نه پس په 5مه ورځ باندې چې کومه جمعه راغلی مدینه منوره کې حضور مبارک دغه د مانځه چې کوم ځای بنو سالم بن عوف دا محله او قصبه وه دلته پیغمبر علیه السلام ودرېده صحابه پسې ودرېده او 2 رکعاته فرض په جهري قرت باندې اول ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابه کرامو ته جمعې مونځ ادا کړ نو دا منز دا فرض دی دا 2 رکعاته قرآن کریم آیات په سورت جمعہ پارا نمبر 28 کې اللہ فرمائی یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې تاسو مومنان یې تاسو ایمان والے اذا نودی للصلاة هر کله چې اذان وشي جمعې په ورځ باندې جمعې منځ د پاره نودی للصلاة من یوم الجمعه اذان شي جمعې منځ د پاره د جمعې په ورځ باندې الله فرمایي یوم فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع الله فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې څنګه اذان وشي تاسو په دې ورځ باندې خرید فروخت پرې دکان بند کړي کاروبار بند کړي الله حکم دی دا فسعوا لاړ شئ الى ذکر الله جمعه مبارکی منزلہ اللہ فرمائی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا کاروبار بندول دکان بندول او دو جمعه تیارائی کرل جمعه منزلت لل اللہ فرمائی دا استاسو دا پارا دا کاروبار او دو نڈیر بہتر خبر ہے دا اغا آیات تے پا 28 سپارہ کی صورت جمعہ کی چه دین فرضیت د جمعه ثابت تے چه جمعہ پا امت د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې فرض دا د جمعه پورز د ماسپیخین په ټیم کې 2 رکعات فرض په جهري قرات باندې او فرضیت د دې په مکه مکرمه کې راغلو خو حضور مبارک چې څنګه هجرت وکړ یا حضور علیه السلام مکه مکرمه کې او صحابه جمعه منځ په مدینه منوره کې شروع کړو خو حضور مبارک چې هجرت وکړ د هجرت پسې چې کومه جمعه وا اوله جمعه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې باندې 2 رکعات منځ صحابه ته کړی دا ډیر بختوره یو خدا ورځ
دا ډیره بختوره ده او یو د دغه د ورځې د منځ دا ډیر فضیلت والا دی